جمال الوجود بذكر الإله. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر، أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال. دا د محرم میاشت د عاشورې او تیره جمعه ما د دې میاشتې او د دې ورځې د فضیلت متعلق څه بیان کړی ستاسو مخکې، او بیا په دې ورځ کې چې د شریعت مطابق څه پکاري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلي د هغې بیان مې ستاسو مخکې کړی دی. یو لوی عظیمه واقعه په دې ورځ پېښه شوې ده د عاشورې په دې ورځ باندې د دې میاشتې په 10 تاریخ، چې هغه یو ګناه د نبي علیه السلام په اهل بیتو د قیامت یو منظر تیر شوی دی. د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت او د هغه د اهل بیتو د هغې متعلق څه مختصره واقعه درته بیانوم. حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام نوسی و او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی دی، د حضرت علی صاحب زوی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دواړو وروڼو سره مشر حضرت حسن رضی الله عنه او دویم نمبر حضرت حسین رضی الله عنه، دواړو سره د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات محبت و. د پیدایش نه مخکې چې دی لا پیدا شوې نو، یو جینۍ ده، یو زنانه ده، د حارث لور، هغه خوب ولید هغې او پیغمبر علیه السلام له راله، وایي د خدای پیغمبر یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی دی. نبي علیه السلام ورته وفرمایل: ووایه څه خوب دې لیدلی دی؟ وایي د وینا قابل نه دی، ما ډېر خطرناک خوب لیدلی دی چې هغه ستاسو مخکې زه نشم ویلی، او ستاسو په حق کې مې ډېر د خطرې خوب لیدلی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ووایه. هغې وایي زما پې ژبه نه خوځي، نشم ویلی. نبي علیه السلام مجبوره کړه، وایي نه خامخا ماته ووایه. وایي ښه نو ما خوب ولیده چې ما ستا د وجود نه د غوښې یو ټوټه را پرې کړې ده، ستا د وجود نه مې د غوښې یو حصه یو ټوټه پرې کړې ده. پیغمبر علیه السلام مسکۍ شوې، دا خو تا ډېر ښایسته خوب لیدلی دی، ډېر مزېدار خوب دې لیدلی دی. وایي ما خو صاحب چې ډېر د یرې خوب دی، وایي نه مزېدار خوب دی. وایي د خوب تعبیر دا دی چې زما د اولاد چې کوم د حضرت فاطمه رضی الله عنها ده، د هغې بچې به پیدا کېږي او ستا غېږ کې به پیدا کېږي او ستا غېږ له به راځي، ځکه چې دا زما د غوښې ټوټه ده. اولاد د انسان دپاره د غوښې یو ټوټه او د انسان د زړه قطره، نو دا زما د غوښې ټوټه ده او د فاطمې رضی الله عنها اولاد به کېږي، بچې به کېږي ستا غېږ کې، او ته به د هغې لکه د دایي غوندې خدمت کوې. یو څو ورځې پس مکه خوب رښتونې شو، همهغه د حارث لور د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها د هغه ولادت ته ماشوم هغه خدمت هغې وکړو، او حضرت حسین رضی الله عنه خدای پاک د هغې په غېږ کې پیدا کړ، او بیا دغې د حارث لور د حضرت حسین رضی الله عنه خدمت کړی دی. پیغمبر علیه السلام ته چې کله معلومات وشو او ورپسې زیرې لاړ د خوشحالۍ چې خدای پاک فاطمې رضی الله عنها له بچې ورکړی دی، نو فورا نبي علیه السلام فاطمې رضی الله عنها کره راغی او راتلو سره دا ماشوم روچت که په خپل غېږ کې ونیوه، او پیغمبر علیه السلام ورته په خپله خوله مبارکه بانګ وویل، ځکه د مسلمانۍ طریقه هم دا ده یو ماشوم پیدا شي څومره چې در کېږي نو ښیغ وکې وله بانګ ویل پکار دي، او په ګس وکې وله اقامت ویل پکار دي. دا چې کوم زمونږ بانګ دی دا مونږ کوم بانګ وایو، الله اکبر نه تر لا اله الا الله پورې. بعضې خلک پکې دا حي علی الصلاة او حي علی الفلاح نه وایي، دا غلطه خبره ده. پوره بانګ چې څنګ ته د لمانځه دپاره وی او پوره اقامت چې څنګ ته د لمانځه دپاره وی، دا بانګ او د اقامت به ماشوم له ووایي او په زوره به یې ورته ووایي ښیغ وکې بانګ او ګس وکې اقامت. او بعضې زمونږ محدثینو حضراتو یو آیت ویلی دی چې اخر کې دا آیت ورسره ووایه: اني اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. دا کوم وخت کې چې حضرت مریم علیه السلام پیدا شوله نو دا آیات هغې ته ویلې شوي وو، دا الفاظ ویلې شوي وو چې ای خدایه زه ستا په ذات باندې د دې مریم او د دې د بچي د شیطان نه پناه غواړم چې دا د دې بچي خدای د شیطان نه محفوظ وساتي. علما لیکي چې دا آیت ویل مستحب دي، دا دې ورته ووایي، او که الکي که جینۍ وي خو اني اعیذها به وایي، دې کې به ته ترمیم او تبدیلي به نه کوې، لکې به دا راولې چې خدای دا ماشوم پیدا شو د ده او د بچو زه امان غواړم د شیطان نه، چې خدای پاکې خدای ستا په ذات د شیطان نه محفوظ شي. دا د ښیغ وک بانګ او د ګس وک اقامت دا یو مسنون دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه. نو د دواړو جهانو سردار راغی، لومبي بانګ او اقامت نبي علیه السلام ورته ووایي. بانګ او اقامت نه پس نبي علیه السلام خپله خوله مبارکه کې یو کجوره خوشته کړه، زمونږ خلک ورته ګوټي وایي، دا مسنون دي ګورې مستحب دي. یو خوله مبارکه کې کجوره خوشته کړله او هغه کجوره د حضرت حسین رضی الله عنه په خوله کې کېښوده، هغه اوروله. اوس هم دا طریقه ده چې یو ماشوم پیدا شي تالکې کې جینۍ وي، نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې یو کجوره یا یو خوږ شی یو نیک انسان له یو عالم له یو پاک سړي له یو څه چې هغې په خپله خوله کې لمدون کړي، او بیا هغه کجوره او هغه خوږ سي دغه ماشوم له ورکړه چې لومبې د ده وجود ته د هغه نیک انسان یا د هغه عالم او د پاک انسان لاړې داخلي شي، نو دا د هغه دپاره د برکت شی دی. زمونږ خلک خو دې سیمو ته توجه نه ورکوي، نه د ماشوم د بانګ خیال ساتي او نه د ماشوم د دې ګوټي خیال ساتي، وروسته د هغه وجود همیشه دپاره پلیت پلیت روان وي. نو ښه صورت دا دی چې کجوره به پاک سړي ده یو څه هغه یې خوله کې خوشته کړي او بیا به هغه کجوره د ماشوم له په خوله کې کښېږدي چې د هغه هغه لاړې لومبۍ د ده خېټې ته ننوځي. دا یو طریقه ده د مسلمانۍ. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې عمل وکړو او حضرت حسین یې راواخېست او په خپلې غېږ کې کښېنو، او بیا نبي علیه السلام ورته دعا وکړله، حضرت حسین ته دعا وکړله او واپس یې حضرت فاطمې رضی الله عنها ته حواله کړه. د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره ډېر انتهایي محبت و، دومره مینه یې وه د پیغمبر علیه السلام چې نبي علیه السلام یو ځل په منبر باندې ناست دغسې تقریر کوي
او دا حسن او حسین دواړه را روان دي، خشته مدیدار جامې اغوستې دي، په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري. دغه واړو نبی علیه السلام چې کله وفات کېده د حضرت حسین رضی الله عمر شپږ یو کاله نو دا ډېر لږ عمر ته پاتې شوی دي. نو دا دواړه په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله پاسې دا منبر نه کوز شو، یو یې په غېږ تقریر بالکل بند کړ، یو یې غېږ کې ونیو، بل یې غېږ کې ونیوه، یو یې په دې یو خوا کېناوه، بل یې په دې بله خوا کېناوه. یاره وایي خدای رښتیا ویلي دي، الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مال او ستاسو بچي یو لوی ازمایښت دی د انسان دپاره، یو لوی مصیبت دی، یو لوی ازمایښت دی. وایي ما دا دواړه ماشومان ولیدل چې جومات ته راننوتل او ډغر یې والې، ویړه مې ټینګ نه کړی شو، ورمنډه مې کړه، دواړه مې راوچت کړل. دا د نبي علیه السلام دواړو سره محبت او مینه تر دې حده پورې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت او دا ماشومان به رالل او د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه به د پاسه ورسواره شو، هغو ماشومانو. او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به تر هغې پورې د سجدې نه سر مبارک نه اوچتاو تر څو چې به دا ماشومان په خپله رکوع شوي. ولې په دې به یارېده چې هسې نه د سر راوچت کړم او دا ماشومان ونه غورځېږي، دا خوږ نه شي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو بدنسو سره څومره مینه څومره محبت و. او در حقیقت د پیغمبر علیه السلام خپل ماشومان بچي نارینه اولاد نه دي پایېدلې، چا یو کال، چا یو نیم کال، چا شپږ میاشتې. د پیغمبر علیه السلام درې زامن یا څلور اختلاف پکې شته دی، دا پیدا شوي دي او بیا هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي. نو خپله د نبي علیه السلام نارینه اولاد نو دغه د فاطمې رضي الله عنها زامن او بچي دا ګویا کې د نبي علیه السلام نصیب او پیغمبر علیه السلام ته داسې ګران لکه د خپلو بچو د خپلو اولاد غوندې. ډېر محبت او مینه به نبي علیه السلام دواړو سره کوله. یو ځل پیغمبر علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په اوږه کړی دی او په لاره باندې روان دی. یو صحابي والا مخې له راغی، نو حضرت حسن ته ویې هلکه ډېر زیات په خوشحالۍ کې سورې، ډېر عجیبه شهسوار، ډېر عجیبه مرکب دې مونته دی، عجیبه سورلی باندې سورې، ځکه ستا سورلي نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی، په پیغمبر علیه السلام سورې. وی نعم المرکب هو، هلکه په ډېر عجیبه سورلی سورې، خشته مزېداره سورلی باندې سورې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکې شو، وی ونعم الراکب هو، وی سورلي هم ډېره مزېداره او خشته ده، خو شهسوار هم ډېر مزېداره او ډېر خشته دی. کم چې د پاسه سور دی هغه هم ډېر مزېدار او ډېر خشته دی. نو دا د نبي علیه السلام غیر اختیاري محبت و د دواړو بچو سره. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت شروع شو، دا دواړه ماشومانو او ابوبکر رضی الله عنه به دواړو سره ډېره خصوصي مینه کوله، ډېر محبت به یې ورسره کو. او چې کله به ابوبکر رضی الله عنه دا دواړه ماشومان ولیدل نو هغه به هم روچت کړل او ښکل به یې کړل. خو د دې عمرونه ډېر ماشومانو او کم و. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانې نه پس بیا چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور شروع شو بیا هم دا ماشومانو. یو ځل نبی علیه السلام حضرت علي صاحب سره حضرت حسن رضی الله عنه ولاړ دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پرې راغی. نو عمر فاروق ورته په خندا شو، ورته وایي وایي زما د قسم بأبي شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم وما هو شبیه بعلي، وایي زما د قسم په خدای وي، زما د قسمي چې دا ماشوم د علي په شان نه دی، د نبي علیه السلام په شانته دی، دا د پیغمبر علیه السلام په شانته دی. او خدای پاک پیدا کړی هم داسې و چې د نامه نه پورته عیسه کې د پیغمبر علیه السلام سره حضرت حسن د هغه په شانته و، د هغه په شکل و، د نوم نه پورته د پیغمبر علیه السلام چې کوم شکل و خدای هغه حسن له ورکړی او د نبي علیه السلام د نامه نه ښکته چې کوم شکل و خپې یا پنجې یا خپې مبارکې یا کونډۍ مبارکې دا شکل خدای پاک حضرت حسین له ورکړی. نیم شکل د پیغمبر علیه السلام په یو نوڅي تقسیم شوی دی، نیم شکل خدای پاک د پیغمبر علیه السلام په بل نوڅي تقسیم کړی دی. دا هغه انتهایي محبت او مینه تر دې حده پورې چې یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناست دی، منبر باندې ناست دی او تقریر کوي، حضرت حسین رضی الله عنه دغه ځای نه رامنډه کړې او عمر فاروق امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، د مټې کلک ونیوه، ورته وایي دا زما د پلار د منبر نه راکوز شه، د خپل پلار په منبر کښېنه، دا خو د ما د پلار منبر دی، ته په دې ناست یې راکوز شه د خپل پلار منبر کې ته وګوره او په هغې باندې کښېنه. عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، خلک هم ویارېدل چې خدای اوس به ورته څه وایي، هغه راوچت کړه په هغې کې ونیوه، وایي یقینا په ژړا شو ورته، وایي یقینا چې دا ستا د پلار د نبي علیه السلام منبر دی، خو زما د پلار منبر نشته کوم خوا لاړ شم، زما د پلار منبر نو همدا منبر ستا د پلار دی او ته لایق یې، ستا پلار لایق دی چې په دې منبر باندې کښېنې. دا به ورسره هغې خپل محبت او مینه کوله. یو ځل حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په لاره باندې روان دی، صحابه به دومره قدر کوه د دې دواړو ماشومانو، ولې هغې ته پته وه چې د نبي علیه السلام دې دواړو سره انتهایي محبت او مینه ده. په لاره روان دی نو ماشومانو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی خو ډېر بهادر او ډېر زیات هغه د اسلام هغه رعب و پکې، خلک به ترې یارېدل، خلکو یاره خو څه کوې چې نبي علیه السلام یو ځل وفرمایل پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې ناست دی، دا ماشومان تمبل وایي. دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی همغسې هغې تمبل وه، ورپسې حضرت علي صاحب راغی همغسې ماشومان لګیا دي هغه خپله ډمامه وایي تمبل وایي. دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، هغه ماشومان وتښتېدل، تمبل یې وتښتاو. نبي علیه السلام عمر ته وایي عمره وایي چې ته کوم ځای ته راشې نو هغه ځای نه شیطان هم تښتي، او ته چې په کومه لاره ځې نو تا سره شیطان هم په هغه لاره یو ځای نه ځي، شیطان هم در نه تښتي. دومره خدای پاک عمر فاروق رضی الله عنه له د دین هغه روب او دبدبه ورکړې وه. نو په لاره روان دی ماشومان لوبې کوي، حضرت حسین رضی الله عنه هم پکې دی چې خلکو عمر فاروق دې ماشومانو ولیده نو ټول ماشومان وتښتېدل. حضرت حسین رضی الله عنه په ځای ودرېد، هغه ونه تښتېد او ماشومانو ته چېرته تښتې؟ وایي امیر المؤمنین را روان دي، هله منډه کړه تښته مونږ ونه وهي، مونږ خو لوبې کوو بس کارونه کوو. حسین رضی الله عنه ورته وایي دا خو امیر المؤمنین نه دی، دا زمونږ نوکر دی، راځئ، دا خو زمونږ خادم دی، زمونږ نوکر دی، دا امیر المؤمنین نه دی، زمونږ نوکر دی، په چا بیا راځئ؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورمنډه کړې او حضرت حسین یې په غېږ کې راونیوه، وایي ووایه تاسو وې علي صاحب رضی الله عنه دغه مقام کې راغی، ورته ویې امیر المؤمنین مه خفه کېږه خیر دی ماشوم دی، پوه نه شو، ورته ویې نه دا ماشوم به زه بوځم او ده چې دا کومه خبره کړې ده د دې به دې لیکل او دستخط علم د څو وې ما ته
هغه پریشان شو چې یاره دا خو یقینا د امیرالمؤمنین په حق کې لږ ښه خبره ونه شوله ځکه د مسلمانانو بادشاه دی او ټولو مسلمانانو مشترکه طور خپل امیر جوړ کړی دی امیرالمؤمنین دی علي صاحب ورته وی خیر دی امیرالمؤمنین خفه کېږه ماشوم دی وی نه ما د قسم په خدای وي که مې پرېښود هله به یې پرېږدم چې دا دستخط ماته وکړي چې دا کومه خبره یې وکړه بس خلک هم حیران شو حضرت حسین رضی الله عنه یې بوته او ورته وی شابه بچې ولیکه چې عمر زموږ نوکر دی دا فورا ولیکه او دستخط ورته وکړه خلکو یې دا ولیکه نو چې دې باندې به عمر څه کوي غصې اخیستی دی چې لیکل یې وکړل حضرت حسین خو ماشوم دی او ویې لیکل چې امیرالمؤمنین عمر دا زما نوکر دی او لاندې بچې دستخط ورته وکړه دستخط یې ورته وکړه ښکلی کوې زه اوس بچې ته مې دې له نه وې راوسته چې د تا له سزا درکړمه چې تا ماته نوکر وې بلکې دا زما وصیت دی چې ته کله مړ شم او کله ما په قبر کې ښخ کړې نو دا کاغذ به د ما په سینه د پاسه ایږدی دا به د ما په سینه د پاسه ایږدی او ولې که ما له د مرګ فرشتې راشي او ما له خدای راشي او ما نه تپوس وکړي چې عمره تا څه عمل راوړی دی څه نیکي دې کړې ده نو زه به ورته دا خط ورکړم چې یا رب العالمینه ای خدایه زه خو د حضرت حسین نوکر یم او نوکر کروانې کوي نو خلک یې د مالک نه تپوس کوي نو زما د رواني تپوس حضرت حسین نه کوي ما نه د هغې تپوس به کوئ ممکن ده چې د دې حسین رضی الله عنه د دستخط د وجې نه خدای پاک ما وبخي او ما ته معافي وکړي دومره د صحابه کرامو د دې دواړو بچو سره هغه محبت او مینه وه د بدر چې کوم شهدا وو د هغې بچو له عمر فاروق رضی الله عنه 2000 روپۍ تنخوا مقرر کړې وه چې دا یتیمانان دي لارانې بدر کې شهیدان شوي دي 2000 روپۍ د بیت المال نه تنخوا وه حضرت حسن او حضرت حسین له 15,000 روپۍ تنخوا مقرر کړې وه خلکو ورته وې دا ولې ورته وې نه د صحابهو بچي هغې له 2000 تنخوا ده نو د نبي علیه السلام بچي د هغې نه بهتر دي چې هغې له د هغې نه ډبل تنخوا مقرر کړه او که ما له خدای تپوس وکړي نو زه الله ته قیامت پر ورځ دا ویلی شم چې خدایه ټیک ده چې ما دې له تنخوا زیاته ورکړې ده لیکن د نبي علیه السلام د خاطر نه زه دا حق ګڼم چې د دې حق د ټولو صحابو د بچو نه زیات دی دا د صحابه هغه محبت او مینه وه د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما سره لیکن دې غریبانانو باندې وروستو ډېر لوی ابتلاءات رالل او ډېر لوی مصایب او مشکلات رالل او هغه مصایب او مشکلات هم د حق په وینا کې او د باطل په مقابله کې رالل یعنې دنیا ته خدای پاک دا ښایي چې ګورې څنګه چې د بني اسرائیلو پیغمبرانو او د حق په خبره کې د باطل په مقابله کې هغې ته شهادتونه نصیب شوي دي او هغې په اره باندې اره شوي دي او د هغې نه سرونه پرې شوي دي د بني اسرائیلو د پیغمبرانو نه نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بچو او د هغې اولاد هم د حق دپاره د خپل سر قرباني ورکړې ده او د هغې اهل بیت او خاندان هغې د حق دپاره او د باطل په مقابله کې د خپل سر نه دنګلي ده هغه قرباني ورکړې ده ترونو خبره اوږده ده زه به یې مختصره کړم د حضرت معاویه رضی الله عنه د زمانه پس د هغه زوی دی یزید هغه بادشاه مقرر شو حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل ژوند کې د خلیفه مقرر کړ او عامو خلکو سره بیعتونه وکړل لکه اوس چې دې زمانې کې خلک چاله ووټ ورکوي هغه زمانه کې به بیعت کېده یو سړی به راته او بادشاه له به د خپل لاس ورکو چې زه ستا اوټر یم به زه ستا حمایتي یم او ما د خپل اوټ تاله درکړه د خپل لاس مې تاله درکړه او که په خپله به یو سړی بادشاه ته نه شو رسېدلی نو چې د بادشاه به کوم قاضي و یا به ګورنر و یا د هغه والي به و نو خلک به تلل او هغه له به خپل لاس ورکو یزید چې کوم وخت خلیفه مقرر شو یزید ته پته وه چې 2 کسان دي چې هغې ما له لاس نه راکوي هغه 2 کسان ما سره بیعت کول نه غواړي ما سره بیعت نه کوي 2 کسان دي یو په هغې کې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه او یو په هغې کې حضرت حسین رضی الله عنه لکه دا بل لور حضرت حسن د ده نه مخکې هغه غریب هم شهادت ته رسېدلی دی هم شهید شوی دی د ښځې په ذریعه ورته زهر ورکړی شوي دي او د هغې زهرو نه هغه غریب ته شهادت میلو شوی دی نو حضرت حسین پاتې دی نو د مدینې منورې چې کوم ګورنر دی هغه ته یې خط راولېږه وایي داسې کار وکړه چې ته دا دواړه راوغواړه او د دې نه فورا زما دپاره بیعت واله او که دې له ما سره بیعت ونه کړه او دې زما خلاف روچت شو نو ممکن نه چې زما خلاف دا خو د نبي اسلام اولاد دي اهل بیت دي نور خلک هم ورسره راپاسي ما دپاره یو فیصله یو مسله به جوړه شي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خو پوه شو هغه ته خو پته ولګېدله چې ما نه بس بیعت اخیستې شي او په زور به مې مجبوروي نو هغه خو د مدینې منورې نه لاړ او مکې مکرمې ته هجرت وکړو ځان یې محفوظ کړو او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه چې کله بادشاه مدینې منورې ګورنر وغوښته نو دې ګورنر نایب ګورنر سره مشوره وکړله نایب ګورنر دغې وخت کې مروان ابن الحکم ورته ویې یاره دغسې د یزید خط ما ته را رسېدلی دی او وایي چې د حسین صاحب نه بیعت واله نو سجل ورسره وکړم که دې بیعت نه کوي څه ورسره وکړم مروان هغه نایب ګورنر ورته وایي داسې کار وکړه چې دی وایي غواړه لاول ورته ووایه چې یزید دپاره دلته موږ سره بیعت وکړه که ویې که ښه پخه او که ویې نه کړې نو جلاد ځان سره ودروه سر ته قلم کړه چې خبره ختمه شي او که داسې درنه بچ پاتې شو نو مصیبت به جوړ شي هغه ورته ویل دا کار خو مانه نه کېږي زه خو د نبي علیه السلام په حرم کې او په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام د نوسي وینه تویول نه غواړم او زه د خپل لاس د نبي علیه السلام د هغه مبارک خشته ښکلې نوسي په وینه باندې سره کول هم نه غواړم دا کار مانه نه کېږي حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته ورته ویې څنګه چل کې ما سره بیعت وکړه هغې ما نه لږ مهلت راځه بس مشوره وکړم ویې ډېره ښه ده مهلت مې درله درکړه هغې مهلت نه هغه فایده واخېستو مکې مکرمې ته راغی مطلب یې دا و چې په مدینه منوره کې به اوس زما کسانه مدرېږي زه به مدرېږي جنګ به جوړېږي جګړه به جوړېږي ممکن ده چې هم د پیغمبر علیه السلام په دې کلي کې یو وینه توی شي دې وینې نه ځان بچ کول غواړم لاړ مکې مکرمې ته مکه مکرمه کې د یزید طاقت کم و عبدالله ابن زبیر هم موجود رضی الله عنه هم د یزید مخالف و نور خلک هم مخالف موجود خو نبي حضرت حسین رضی الله عنه سره د کوفې خلکو غداري وکړه او دا د یهودیانو سازش و د یهودو یو سازش و همیشه یهود مسلمانانو ته مختلفو طریقو باندې سکیمونه او سازشونه جوړوي د مسلمان لومبي دشمن او خطرناک دشمن دا ګور یهود دي نن که امریکا د مسلمانانو په دشمنۍ کې لګیا ده نو دا هم د یهودو سازش دی د امریکې په سینټ باندې او د هغې په اهمو عهدو باندې یهودیان قابض دي دا چې اسرائیل ورته وایي که پاکستان کې دننه د اسلام خلاف کم سکیمونه جوړېږي او کم سازشونه جوړېږي د دې ټولو شاته که ته وګورې نو یهودیان ورته لار شاته ناست دي او یهود د مسلمانانو نه خپل زوړ انتقام اخیستل غواړي هغه انتقام چې پیغمبر علیه السلام یو وخت یهود د مدینې منورې نه ایستي بیا د خیبر نه وویستل او بیا عمر فاروق رضی الله عنه
عنه راوشړل او نن دا چې کوم د اسرائیل د لګوندې حکومت ته لګوندې ځای دی د فلسطین په خوا کې د قضیت عمر فاروق رضی الله عنه راشړلې دي. نو دی هغه د مسلمانانو نه خپل انتقام اخیسته. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله فارس قبضه کړ عراق او ایران دا علاقې، نو د دغه خلکو په اړه کې یو تو موجودو یاره مسلمانانو خو موږ سره ډېر ظلم وکړو او زموږ علاقې قبضه کړله، نو یهود رالل دې خلکو له او دې کې څه غلطې عقیدې را مخکې کړلې او د مسلمانانو خلاف سازشونو سکیمونه جوړ کړل. دا د یهودو یو طریقه کار و. بعض د کوفې خلکو کې همدې یهودو کار وکړو. یو د یهودیانو یو تنظیم دی هغې دا چل وکړو چې حضرت حسین رضی الله عنه ته خطونه ولېږل چې مونږ د کوفې خلک دا ستا د پلار د علي رضی الله عنه تابعدار یو او ستا هم تابعدار یو او د پیغمبر علیه السلام د خاندان او د هغه د نوسو د خپو خاورې یو، ته فورا کوفې ته راشه، مونږ به تا خپل بادشاه مقرر کړو، مونږ به تا خپل امام مقرر کړو او یزید حکومت مونږ نه منو. د مشورې شروع کړې حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو نږدې ملګرو سره، حضرت عبدالله بن عباس سره، دارنګې نورو ملګرو سره چې زه څوک یم، خو حضرت حسین رضی الله عنه له هېچ هم د کوفې د تلو مشوره نه ورکوله. یار یو به ورته وي عبدالله بن عباس ورته وي ګورې زه ته دا مشوره نه درکوم، کوفې ته به نه دی وي، د کوفې هغه غدار خلک دی چې ستا پلار هغې وجلی دی، حضرت علي رضی الله عنه یې وجلی دی، نو موږ یېرېږو چې ګورې تا بوځي او تا هم وجني، پام کوه ګورې کوفې ته لاړ نه شي. بل چا نه به مشوره واخېسته، هغې به ورته وي چې ګورې موږ د کوفې د تلو مشوره نه درکوو، لیکن د کوفې نه چې کوم خطونه حضرت حسین رضی الله عنه ته راغلي وو، نو هغه خطونه تقریبا 2 مضبوطې تیلې ډکې شوې وې او هر یو خط کې ورته دا لیکلي وو چې ته فورا کوفې ته راشه، د کوفې ماحول ډېر سازګار دی او دې ته تیار وي که ته کوم وخت ورته تا سره بیعت کوي او ستا امام مشري مني، ستا بادشاهي مني، د یزید په مقابله کې تا له لاس درکوي، څومره زر چې کېدی شي نو ته کوفې ته ځان راورسوه. حضرت حسین رضی الله عنه خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه ولېږه، یاره داسې یوازې د نظم لا اول ګورم چې دا خبره حقیقت لري او که نه لري. حضرت مسلم ابن عقیل رضی الله عنه کوفې ته ولېږه، چې کوفې ته ورغې 1300 کسانو د هغه په کوفه کې استقبال وکړو او ټولو ورته وویل چې ته حسین صاحب دې ولې نه راوستو؟ ویل اول زه رالم چې حالات معلوم کړم صاحب، بس خلکو نیغ بوتو او چې کوم د کوفې دارالسلطنت و د هغې چې کوم دارالخلافه وه هغې ته یې ورسو او ټولو خلکو ورسره بیعت وکړو، وایي موږ د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې تا سره بیعت کوو، د هغه خلافت منو او د یزید چې کومې غلطۍ شوې وې د یزید داسې نظام جوړول غوښتل چې یو شاهي نظام یې جوړول غوښتل، هغه د شریعت د احکامو هېڅ قسمه پابندي قبلول نه غوښتل، د صحابو او د پیغمبر علیه السلام د نظام څخه تحفظ یې نه غوښته، هغه دا غوښتله چې بس زه یو شاهي سلطنتي زیمه، زما نه پس زما زوی وي، د هغه نه پس د هغه زوی وي او که څوک زما مخالفت کوي یا به پیسې ورکوم یا به د حکومت لالچ ورکوم یا به د وزارت لالچ ورکوم، ځان له خپل یو شاهي سټیټ جوړول غوښتل. صحابه کرامو دا چېرته منله، هغې وویل چې دا خو نبي علیه السلام چې کوم نظام راوړلی دی د قرآن او د حدیث کوم نظام یې راوړلی دی او هغې دپاره د بدر او د احد او د خندق غذاګانې شوي دي او د نبي علیه السلام غاښونه مبارک پکې شهیدان شوي دي، اوس هغه نظام ته کوم ځای ختمولی شي او د هغې دپاره به موږ حتی لوځه چې څومره مضبوطه مقابله به کوو، خو په هر صورت زور چې کوم وخت راشي نو خلک بیا غلي شي، د زور د مخې بیا هېڅوک هم غږ نه شي کولی، د دنیا دا زور او بیا د بادشاهۍ دا زور چې راشي نو ټول خلک غلي شو چې غږ نه کوو، صرف دا 2 کسانې مقابلې ته ولاړو، یو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه او یو حضرت حسین رضی الله عنه. نو چې کله حضرت مسلم ابن عقیل د حضرت حسین د تره زوی کوفې ته لاړ او خلکو استقبال وکړو او د سره بیعت وکړو، نو هغې خط ولیکه او خط یو قاصد له ورکړې دا مکې مکرمې ته ورسې، حضرت حسین له بیا ورکړې او هغې کې لیکلي چې ته فورا کوفې ته را روان شه، د کوفې خلک ما ولیدل هغه زموږ ډېر زیات تابعدار دي او د صحیح اسلامي نظام غوښتونکي خلک دی، د یزید د نظام بالکل مخالفت کوي او کلک مخالفت کوي او ته راشه بس دا به موږ سره بیعت وکړو انشاءالله چې زموږ خپل د پیغمبر علیه السلام چې کوم راوړلی شوی نظام دی او د هغه کوم دین دی او د هغه کوم عدل و انصاف دی انشاءالله هغه نظام به جاري شي، فورا را روان شه. حضرت حسین رضی الله عنه خپلو ملګرو ته وایي چې موږ خو ځو، خو چا وله مشوره نه ورکوله. اخر کې د ده یو 2 خبرې دي، یو خبره یې دا وکړله وایي ما خپل نیکه نبي علیه السلام په خوب کې لیدلی دی. خلکو پوهېږه ګوره د کوفې په خلکو اعتماد مه کوه، که د کوفې خلکو له ورلې ممکن ده چې سزا به ته ګورې ورسوي چې ور نه شي دې خلکو له، هغه وایي ما یو خوب لیدلی دی د خپل نیکه نبي علیه السلام مې په خوب کې لیدلی دی او پیغمبر علیه السلام راته په خوب کې فرمایلی دي یو حکم یې راته راکړی دی، هغه حکم پوره کولو لازم. اوس د خدای خوښه ده که د پیغمبر علیه السلام هغه خبره ما سره برابر کړي او که ما خلاف کړي، که زه مرم او که د جمدې پاتې کېږم، خو ما ته خپل نیکه په خوب کې یو وصیت کړی دی او هغه وصیت پوره کول غواړم، هغې لازم. وایي هغه څه وصیت دی؟ وایي نه ما سره دا خبره هم شوې ده چې دا وصیت به تر مرګه پورې چاته په خولې ویل چې دې کې څه دي، هغه خبره ښکاره نه شوه چېرې دته نبي علیه السلام په خوب کې څه ویلي دي او دویمه یو خبره د خولې نه ده ووتله، وایي د ځان نه هغه ګډ جوړول نه غواړم چې د هغه وینې دی د مکې مکرمې په حرم کې توی شي، وایي که د مکې مکرمې د حرم نه یو لیش بار مړ شم نو دا ماله غنیمت دی، دا مرګ مې په وخت دی، خو د مکې مکرمې د حرم په ځمکه زه خپله وینه یا د بل مسلمان وینه تویدل نه غواړم. خیر صحابه کرامو منې کوو او د هغې مقصد په دې کې دا لکه یو سړی د دین په جذبه باندې میدان ته وځي، یو جهاد له میدان ته وځي، نو بعضې خلک یې کمزوري مسلمانان هغې ورته یاره بس پرېږدې دا لیکن د دین غیرت او جذبه چې یا کې موجود دی هغه وایي خو مرګ یو مرګ دی که نه، سر ورکول یو ځل سر ورکول دي که نه، د حق دپاره او د باطل په مقابله کې مرګ خو یو ځل مرګي 20 ځله خو مرګونه نه راځي او د مسلمان عقیده هم دا ده چې کوم وخت د انسان دپاره مقرر دی هغه وخت به د انسان نه ساخېږي، نه د هغې نه مخکې ختېږي نه د هغې نه وروستو ختېږي. دغه عقیده خو د پیغمبر علیه السلام د نوسي مضبوطه وه. قافله روانه شوه، چې قافله روانه شوه دې خوا د مکې مکرمې نه قافله روانه شوه کوفې ته، اخوا مسلم بن عقیل نه چې کله یزید خبر شو چې وایي دا خو ماته حالات خراب شوي دي، نو هغه یو سړی راولېږه عبیدالله بن زیاد، دی یې فورا ولېږه او دی یې د کوفې د بصرې د علاقې ګورنر مقرر کړ او سخت حکم یې ورته وکړ، وایي ورتلو سره چې مسلم بن عقیل پرې نه دی دی به فورا مړ کړي. او حضرت حسین رضی الله عنه متعلق ته یزید ویلو چې که دې هم درغې نو دته به غږ نه کوې ګرفتار به یې کړو ماله به یې راورسوې. دې چې څنګه راغې د پیسو لالچ خو خطرناک شی دی که نه، پیسو دپاره خلک دین هم پرېږدي ایمان هم پرېږدي،
ډېر داسې شوي دي هر څه پرېږدي هغه پیسې سړی دی راغی پټ راغی او بیا یو ځای کې د یو سړي سره او بل سړي سره پټه سمجوتې وکړو چې زه یزید ګورنر مقرر کړم د دې علاقې دا د هغه فرمان دی او چې څوک د هغه خبره ومني هغه له به دومره پیسې ورکړو دا دولت لښکر را روان دی هغه هم درسره پوهېږي نو یا خو 18 کسان د مسلم ابن عقیل ملګري او یا چې د کله بیا جومات ته منزله لاړه او جومات کې ودرېده 1500 کسان ورسره ملګري او چې کله یې خلکو ته وویل وایي زه به د منزله پسې یو تقریر کوم کښېنئ نو چې بیا شاته وکتل یو قسم نو یوازې موجود و ټول د کوفې خلک ته وتښتېدل د چغې جوړه کړې چې ظالمانو تاسو موږ پسې خطونه نور رالېږلې تاسو موږ نور راغوښتې تاسو ما سره بیعت نه کړې لیکن په لاره کوڅه کې یو قسم نه ښکاره کېده یو ته به یلکه تا ما سره بیعت نه دی کړی وایي بل چا به سره کړي زه څه پېژنم بل پسې به ورغې د قوم مشر پسې تا بیعت ما سره نه دی کړی وایي ته سړی خطا کړی تا ما به نه کړی بل چا به سره کړي دې ته خبره ورسېده چې هغه مسلم ابن عقیل هغه ګورنر په لاس کې ونیو هغه خلکو چې چا راغوښتي هغې لاس کې ونیوه او عبیدالله ابن زیاد چې کوم ګورنر و د یزید د طرف نه هغه له لاس په لاس ورکړه هغه هم هغه ځای کې شهید کړ همغه وخت سره شهید کړ هغه ورته یو خبره وکړه ورته وایي داسې کار دی چې ما خو وجنې ما مړ کړې خو خدای لپاره ما یو نصیحت واوره یو وصیت مې واوره وایي څه وایي زما دا وصیت چې ما پرېږدي یو خط لیکم وایي چا ته خط لیکې وایي حضرت حسین ته وایي څه وایي ورته وایي هغه ته ما یو خط لیکلی چې فورا راشه نو زه هغه ته خط لیکم چې هغه رانشي ځکه د کوفې خلک ډېر غداران ثابت شو ورته وایي نه ستا خط دغه ته چېرته پرېږدم پرې چې هغه راشي چې هغه سره همدغه سلوک وکړم چې کوم سلوک تا سره مې وکړ دا د یهودیانو یو مضبوط سازش و د مسلمانانو په منځ کې ډلهبازي جوړه کړله فتنهبازي یې جوړه کړله مسلم ابن عقیل شهید شو او دې خوا دې په لاره را روان دي یو ځای ته چې راورسېدل حضرت حسین رضي الله عنه ته پته ولګېدل یاره مسلم ابن عقیل شهید شو بس هغه ځای کې لږ دمه شو او ملګرو سره مشوره کړې چې اوس به څه کوو ملګرو ورته وې د مسلم ابن عقیل چې کوم وروڼو ورته وې چې موږ واپس کېدل نه غواړو او موږ همدغې کوفې ته هر صورت باندې تلل غواړو او دا زمونږ فیصله ده چې څنګه مخکې زمونږ فیصله وه چې به هر صورت موږ د یزید په لاس کې بیعت کول نه غواړو اوس وروڼو تاسو بړه کې دا وایئ چې یاره دا بیعت به یې کړی و که نه داسې دومره لویه خبره ده خو لاس به یې ورکړی و که نه یو اوټ به یې ورکړی و دا څه لویه خبره ده دا به ستا ذهن کې یو خبره راځي دا یې ولې وجه بس بیعت به یې کړی د یزید سره څه چل کېږي چې ځان یې مړ کړه خپل بچي مړه کړل نو وروڼو چې چا کې اسلامي جذبه وي نو هغه سره بیا د دې څیزونو فکر او سوچ زه به د هغې تاسو یو مثال درکړم یو سړی دی مثلا چې هغه یو غلا یو کوټې ته خېږي او تا هغې غل ته لاندې پوړی ودروله او اندرمپایه دې ورته ونیوله او په هغه اندرمایه باندې هغه غل غلا وخته او مثلا هغه غلا وکړله نو هغه غل خو هم ګناهګار دی چې غلا وکړه لیکن دا پوړی چې ورته چا نیولې ده دې ورسره ګناهګار دی او که دې ګناهګار نه دی ته خو اسانه پښتو ده که لازما دې ورسره ګناهګار دی که ده ورته دا پوړی نه ونیولې او ده ورله لاس نه ورکړې دې غل د کوټې نه غلا نه شوه کولی دې که دې کوټې ته وخته او د کوټې د سر نه یې غلا وکړله ټیک د مال د غل کور ته لاړ لیکن د آخرت په سزا او په وبال کې ورسره دغه سړی سر په سر شریک دی چې چا ورته پوړی نیولې ده او اندرمپایه ورته نیولې ده او د هغه په وجه د غل کوټې ته ختلی دی دا خو د شریعت حکم هم دی د پښتو فیصله هم ده او شرعي قانون او شرعي حکم دی دغه رنګېرونو د اوټ حکم هم دی ګورې په دې ځان پوه کړې یو سړی ګنکپ دی یو سړی غل دی یو سړی دوکمار دی یو سړی شریعت نه مخالف دی او تا هغه له اوټ ورکړه اوس هغه سړی ستا د اوټ بیعت دی ستا په اوټ باندې ستا په دې بیعت هغه سړی هغه مثلا وزارت ته ورسېد هغه مثلا ممبر شو هغه وزیر اعلی شو هغه وزیر اعظم شو هغه صدر پاکستان شو مثلا یو حد ته ورسېده هغه چې څومره ناروا کوي او څومره ګناهونه کوي او څومره حرام کوي د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې پوره سزا ورسره دی موږ خلک خو قمقل یو او قمقل ولې یو ځکه چې کوم سړي د اوټ ورکړه مزې د هغه دي بنګله هغه جوړه کړه موټرو کې هغه ګرځي په لینډروزرو کې هغه ګرځي او ځای په ځان له هغه نوکران د هغه دي مال د هغه دی دولت د هغه دی مزې په هغه کوي او قیامت کې به صف کې ورسره ته یو ځای ولاړې ته دا نه شوي چې خدای پاکه ما ولې دا داسې مزې خو هغه کولې سینماګانې خو هغه جوړولې دولتونه خو هغه ګټل کارخانې خو هغه جوړولې بنګلې خو هغه جوړولې خدای ما خو پکې جوار و مغه مخکنۍ ډوډۍ مو ورسره هم ډوډۍ ده الله به وایي دغه مزې او دغه حرام چې هغه ګټلي دي ستا په اوټې ګټلي دي ستا په دستخط یې ګټلي دي که تا ورته اندرمپایه نه ونیولې دا ظالم به دغه غلا نه ویتلې او تا ته خو پته و چې دا غل دی نو ولې ورته اندرمپایه نیوله دا ګورې مونږ ځان له آخرت تباه برباد کړ دا معمولي او حالانکه ستا د اوټ نه خبرېږي څوک بغیر د خدای نه یو خو ښکاره اوټ دی او ښکاره لاس نیول دی دا خو ورته د یارې یو سړي سره لاس اوچت کړې لاس اوچت کړې نو د یارې به هم لاس اوچت کړې یا ته وایي راشه ما سره یو موقع له لاړ شه د یارې به مو سره موقع له لاړ شي لیکن کومه کوټه کې چې ته اوټه چې بغیر د خدای نه بل څوک تا نه خبرېږي هېڅ څوک هم نه خبرېږي ولې الله آخرت درکړي او زه یې سره لپاره ډوزمه د چا کوټه کې خو نوس خپل آخرت د بل دپاره برباد دی دا زمونږ د خلکو یو دپاره اوټونو دپاره یو سره جګړې بل سره جګړې یو سره ودرېږه بل سره ودرېږه همدغه ظالمان دي دغه ظالمان دي کله په یو جامه کې در باندې مشران راځي کله په بله جامه کې در باندې مشران راځي او زما او ستا د لاس نه همدغه ظلم ته دا ظالمان رسېږي نو مزید دغې خلق وکړئ په دنیا کې د هغې بچي په لویو لویو کالجونو یونیورسټو کې مفت تعلیمونه کوي او سبقونه مزې هغې خلق وکړي او آخرت پې تا تباه برباد کړي اوس ته وایه چې ته هوښیار یې که ته قمقل یې دا قمقلتوب دا هوښیارتوب نه که یو سړي کې صلاحیت وي هغه له اوټ ورکړي نو ټیک خبره ده یو سړي دیندار دی هغه دې اوټ ورکړي نو ټیک خبره ده یو سړي صحیح مسلمان دی سوچه مسلمان دی او د قوم د هغه اوټ خدمت کولی شي ولې دې ورکړه خو ټیک خبره ده لیکن یو سړی ګنکپ دی او غل دی او تا ولې اوټ ورکړه د ځان یې نه ویم د قرآن او د حدیث په رڼا کې درته ویم نو دا سړی بلکل هغه غل او ګنکپ سره مستقل شریک پاتې شو کلک شریک دی ورسره دا حضرت حسین رضی الله عنه ولې بیعت نه کو هغه ته پته وه چې دی خو یو شاهي نظام جوړول غواړي دی خو د پیغمبر علیه السلام د حدیثو او د قرآن مخالف نظام جوړول غواړي دی خو د حدیث او د قرآن پروا کول نه غواړي هغه نظام دپاره چې د دواړو جهانو سردار غاښونه مبارک شهیدان شوي دي د احد او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي په سلونو حافظان پکې شهیدان شوي دي هغه خو دې تس نس کول غواړي که زه ورسره بیعت وکړم او زه ولې اوټ ورکړم خو ده سره زه هم شریکېږم لهذا دې اوټ کې ځان شریکول نه غواړم دې بیعت کې ځان شریکول نه غواړم ځان شهادت رسول غواړم خپل بچي ته ورکول غواړم لیکن دې کې قطعا ځان شریکول نه غواړم د یزید په دې ظلم کې او د هغه په خلافت کې چرم ځان نه شریکوم دې دپاره حضرت حسین رضی الله عنه خپل سر نه دنګلي په هر صورت روان شو د کوفې په طرف دا ډېره اوږده واقعه ده خو زه درته هغې خاص ځای نه بیانوم او مختصر یې درته وایم یو مقام کې ولا د عبیدالله ابن زیاد ګورنر جرنیل راغی حر د هغه نوم دی حر او هغه سره 12,000 لښکر دی د حضرت حسین رضی الله عنه مخې له راغی ورته یې څه کوې وایي کوفې ته ځم وایي کوفه کې څه کوې وایي د کوفې خلکو ما له خطونه را لېږلي دي وایي کوفې ته نه شي تللی وایي څوک هم
وی بداسې بکې چې زه د لاس په لاس نیسم پرېږدم دی نو یزید له به دې بوځم حضرت حسین رضی الله عنه داسې چېرته کېدی شي ما به د کوم ځای نه وي دې لاس نه به نیسم وی دا د نبي علیه السلام د نوسي لاس دی دې نه به ستا لاس اله راځي چې د ما د سر نه د تنې نه سر جدا شي او تر څو چې د ما په تنې پورې سر پیوستي نو د پیغمبر علیه السلام د نوسي لاس لا د یزید یا د هغه د ګورنر یا د هغه د یو فوجي لاس نشي رارسېدی هغه بهادري چې کوم په حدیث کې موجوده وه خو بچو کې به خامخا هغه بهادري موجوده قصه ډېره اوږده درونو مختصره دا ده چې د کربلا یو میدان دی او هغه د کربلا میدان ته کې دوی دواړه فوجونه یو بل سره دېره شو او بیا دا چې موجوده د محرم کوم لسم تاریخ دی په دې لسم تاریخ باندې هغه مضبوط د قیامت چې دنیا کې یو قیامت و هغه د قیامت واقعه پیښه شوه او دې ته خبره ورسېدله چې د اهل بیت چې کوم د هغوی خیمې وې د هغوی د خیمې نه ګیر چاپېره خندقونه وپرانېستل او اور یې ورته بل کړ او چې کوم د فرات د دریاب اوبه دي په هغې باندې خلک مقرر کړل چې ګوره پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کړې پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کړې تر دې حده پورې چې دا کم جرنیل دی د یزید د طرف نه دې وروستو راځي او د حضرت حسین سره ملګري کېږي وی باس ما نه ظلم شوی زه د ملګري کېږم او بیا دې پاسي او خلکو ته اعلان کوي ای خلکه وی یو تپوس ته نه کوم وی تاسو دا تپوس کومه چې د یزید د مور نوم سمیه دی وی د سمیې زوی غوره دی او که د فاطمې رضی الله تعالی عنها زوی غوره دی دا یو جواب خو الله راکړی که نه لیکن دې جواب خو څوک ورکولی شي چا غږ نه کوو وی ښه یو تپوس د نه بل کوم وی تاسو د فرات د دریاب اوبه د نبي علیه السلام په نوسو باندې بندي کړي دي وی دا تپوس د نه کوم وی د فرات د دریاب اوبه سپي او خنزیران څکي که نه څکي وی کمې اوبه چې سپي څکي او کمې اوبه چې خنزیران څکي افسوس هغه اوبه د پیغمبر علیه السلام په نیازبینو نوسو باندې تاسو بندي کړي دي یاره زه خو وایم چې مسلمان کې مسلماني وي بلکې مسلماني خو ډېره لویه خبره ده چې یو انسان کې انسانیت وي که مسلمان نه وي نو لکه بیا رحم راشي انسان کې انسانیت وي نو لکه بیا رحم راشي زه حیران په دې یم چې د دې په زړه کې دا رحم ولې نه راته بیا ورته حضرت حسین رضی الله عنه راپاڅېده او هغه تیلی ورته وښولې وی دا فلانکې سړی شته فلانکې شته نومونه یې واخېستل وی دا دوه تیلې ډکې د خطونو تاسو ما پسې رالېږلي دي نو ظالمانو چې د ما ملګرتیا هم نه شوه کولی زه هم دلته راغوښتم ولې پرېږده مکه مکرمه کې ناست وم خپله دغه مقابله به مې کړې وه هلته مې قوم هلته مې خلک هم دلته هم زه راغوښتم ولې لیکن دې ظالمانو ګورې د هغې جواب هم ولې نه ورکوو او دقه یو خبره وه وی پرېښودل دې نشته یا به د یزید له لاس نیولې بوځو د هغه بیعت به درنه اخلو او که د هغه بیعت نه کول غواړې نو بیا مونږ پیشه ته پیشه حضرت حسین رضی الله عنه ورسره اخر هم د دې محرم په لسم تاریخ باندې جهاد شروع شو هغه غذا شروع شوه او داسې مضبوط جهاد وشروع چې د هغې تاریخ لیکل نشي کولی د مسلمان ژبه د هغې وینا نشي کولی چې په هغه جهاد کې د مسلمانانو د نبي علیه السلام د خاندان دوه اویا انسانان دوه اویا سړي دوه اویا چې پکې ماشومان هم و پکې سړي مو دا په یو میدان کې ټول شهیدان پاتې شو دوه اویا کسان او د پیغمبر علیه السلام د خاندان څوک د فاطمې رضی الله عنها د لور زامنو او څوک د زوی اولاد دی څوک د حضرت حسین د زوی اولاد دی څوک د لور اولاد دی څوک د حضرت حسن د زوی اولاد دی څوک د لور اولاد دی دا زنانه دا سرتور سر پاتې شوې او د هغې د هغه بچو او د هغه ماشومانو دا وینې په دې میدان کې داسې توی پاتې شوې لاس له یې ځان ورنه کړو ورسره بیعت وکړو ټول خاندان یې لو کړو تر دې حده پورې چې حضرت حسین رضی الله عنه خور ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا ورله راغله د خپل لور ته نصیحت کوي ویې وروړې داسې کار دی یو خبره درته کومه ځان مه وژنه او پرېږده دا بیعت ورسره وکړه او ته به ګوره ځان هم مړ کړې او دا ټول به موږ مړه شو هغه ورته وایي زینب وایي داسې خبره ده چې مرګ خو د انسان دپاره یو ځل مقرر دی که زما مرګ په دې میدان کې لیکلی شوي نو خامخا به زمرم او که زما مرګ نه لیکلی شوي د دنیا طاقت هم نه شي وژلی وایي په دې د ایمان شته وي وایي زما لپاره خو مرګ خوشحالي ده وایي د خپل پلار علي صاحب سره به میلاو شم د خپل لور حسن سره به میلاو شم او د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به میلاو شم او ورته وایي ګوره ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې ما ته خپل نیکه چې کوم حکم کړی دی د هغه حکم پوروالې به زه خامخا کوم دې ځای کې په مدینه منوره کې یو زنانه خوب کړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي په خوب کې ولید وایي د دواړو جهانو سردار ویښته مبارک بالکل داسې ببر دي او دوړې پې الوتې دي او په دې ګیره مبارکه کې هم دوړې الوتې دي وایي ما ورته وایي چې د خدای پیغمبره دا ولې اوس خوب کې نبي علیه السلام وینم دا ولې تاسو په دې ویښتو باندې خو دوړې الوتې دي او دا سر او ګیره مبارکه هم ببر دي او سر او ګیره کې هم دوړې دي دا ولې وایي نبي علیه السلام وفرمایل چې شهدت قتل الحسین آنفا مشکات شریف کې دا حدیث دی چې ای خورې تا خوب کې ولیدم اوس دې وخت کې د حضرت حسین د قتل ځای ته حاضر شوی وم هغه ځای نه راغلم دا مشکات شریف کې واقعه ده بلکې نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته حضرت جبریل علیه السلام خاوره وښوله سره خاوره یې راته وښوله او یو شیشه کې ما ته وینه وښوله ما ورته چې دا خاوره ده سره دا وینه سره وایي دا هغه وینه ده دا هغه خاوره ده چې په دې خاوره به دا وینه تویېږي بلکې دا وینه د چا ده وایي دا ستا د نوسي د حضرت حسین وینه ده نه مخکې نه پیشنګویۍ شوي دي او دا خدای پاک دنیا یا عالم ته ښیي چې د باطل د مقابلې دپاره د نبي علیه السلام بچو غوندې نیازبینو شخصیاتو قرباني ورکړې ده دارنګې هر مسلمان له پکار دي چې د حق په ملګرتیا کې او د باطل مقابله کې قرباني ورکړي هر یو مسلمان له پکار دي د باطل مقابله کې کلک ودرېږي په هر صورت هغه دوه اویا کسان یا درې اویا کسان شهیدان شو او د هغې لاشونه په دې ځمکو باندې پراته دي نه د هغې د کفن درک شته نه د غسل انتظام شته بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه نه سلم قلم کو سر یې پرې کو او ګورنر له بوته او دا زنانه غریبانان خپې په دې لاشونو کې منډې وایي او قسم دی هغه الفاظ زما خولې نه راځي چې حضرت زینب رضی الله عنه په هغه موقع کوم اوازونه کړي دي یا زما نیکه افسوس او ارمان چې ستا د خاندان کم هغه بچي دي او کم نسي دي لږ د دوی د قتل او د خپل امت د ظلم ته خو دې ګوره که نه د نبي علیه السلام د یو امتي به د هغې وسیله لاس ورشي دویم د انسان لاس به موله ورنشي راشه د خپل امت د ظلم ته خو دې ګوره که نه او د قیامت په میدان کې هغه انسان چې د پیغمبر علیه السلام په وسیله اوچت کړي د نبي علیه السلام د شفاعت امید به څرنګه ولري په کومو سترګو مخامخ په پیغمبر علیه السلام ته مخامخ شي بیا چې عبیدالله بن زیاد ته ور مخامخ حضرت زینب یو پکې یو ماشوم بیمار و هغه حضرت علي زین العابدین دې رکوټ یو ماشوم بیمار و دې پکې بچ پاتې شو دا قافله کله وروستله هغه ګورنر ظالم وایي دا ښځه څوک ده وایي دا چې زینب ده وایي دا څوک ده زینب وایي دا د حضرت حسین خور ده د فاطمې رضی الله عنها لور ده وایي زړه دې یخ شو هغه ته وایي زړه دې یخ شو هغه ورته وایي اوړه مې یخ شو وایي ولې
ولې ډېر یخ شو ویله مې په دې یخ شو خوشحاله شوم چې زما پلار او زما ترونو زما د خاندان خلک زما نیکه او زما پلار له ورورسېدل وی ستاړه یخ نه شو ستاړه به هله یخ شوي چې زما پلار زما رور او زما ویرونو لا د یزید سره بیعت کړی وي هله به ستاړه یخ و خو به یخ نه کوئ نو دې څه وایي یاره وایي خو حقیقت تا دې ما ته پته ولګېدله چې ته د ډېر بهادر سړي خورې او د بهادر انسان جوړې دا ورته وایي ښه ده کې به څه بهادري وي خو حق خبره مې ستا مخکې وکړه وایي دا بله لږ څوک دی وایي دا د حسین رضي الله عنه زوی دی وایي ښه ډېره لسنګ جم دی پاتې شو او جلات ته حکم وکړي دې فوراً مړ کړه او ورته یو وصیت کوي ټیک ته چې ما وجنه بالکل ما مړ کړه زه به ستا مرګ ته تیار یم خو یاره یو درخواست ته بس کوم ته ګورنر یې دې وخت کې ستا لاس کې اډر دی چې څه کوې کولی شي خو یو درخواست ته کوم وایي څه وایي داسې کار دی چې دې ته مه ګوره چې دا زما ترور ده یا مې خور ده یا مې د تره لور ده دا ماشومان یې زنانه دې ته وګوره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکرم خاندان دی د هغې خاندان ګلونه دي د پیغمبر علیه السلام په مخ د ځمکه نن خاندان بې دوی نه نشته بې دوی زنانونه د نبي علیه السلام اولاد او بچي نور څوک نشته نو ما کمل کې مړ مې کا خو د خدای خاطر وکړه چې دا ماشومان او دا جینکې او دا زنانه دا چې ته د محفوظ انسان په لاس کې مکې مکرمې ته یا مدینې منورې ته ورسوه یا دې عزت لوټ نه شي د دې د سر نه څادر لر نه شي دغه ځای کې بیا د هغه رحم راغی وایي ښځه ټیک ته تا پرېږدم دې لپاره دې نه پرېږدم دې لرې پرېږدم چې دا زنانه ستا په وجه باندې خپل ځای ته محفوظ ورسېږي او بیا هغه د حضرت حسین رضي الله عنه سر راواغېشي او چوکه ورسره وه او د شونډو له به یې داسې رابروله داسې به ورته رابروله حضرت زید بن ارقم رضي الله عنه صحابي دی دغه مقام کې موجود دی عبیدالله بن زیاد ته وایي عبیدالله بن زیاده وایي زما دې قسم په خدای او وایي څه بد شکله داسې ورته وایي حسین صاحب ته وایي زما دې قسم په خدای وي چې دا مخ چې ته ورته نن بد شکله وې دا د رسول الله مبارک د مخ په شان مخ دی دا نه ښکلی شکل نن په مخ د ځمکه نشته او زما د قسم په خدای چې کوم شونډو له ته چوکه رابرول غواړې وایي ما په دې سترګو زما د په خدای قسم چې ما د دواړو جهانو سردار لیدلی دی چې په دې شونډو باندې خپلې شونډې ښودې دي او دې هلک ته نبي علیه السلام فرمایلی دي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې کوم ځوانان په دنیا کې مړه شوي دي او جنت ته هغه خلک ورسي نو حسن او حسین به د هغوی سرداران وي ما په خپله نبي علیه السلام لیدلی دی چې دا ماشومان یې په خپلو غېږو کې نیولي دي او په خپل وجود کې ځان سره نیولي دي یو ځای ظالمه ته د دې شونډو له ګزارونه ورکړي هغه قافله بیا بوتله یزید له خو به هر صورت یزید د حضرت حسین رضي الله عنه په مرګ باندې د خفګان اظهار کړی دی او هغه بیا ګورنر ته خبرې کړې دي وایي بدبخته تا ته خو ما دا نه ویلې چې تا دا مړه کړه ما خو تا ته وایي چې دا جمدي ونیسه او ما یې راوله دا خو تا انتهایي ظلم کړی دی چې د نبي علیه السلام ټول خاندان او ټول بچي او د هغې خاندان دی بالکل ختم ځکه څومره چې د نبي علیه السلام خاندان او په هغې کې نارینه خلک ټول ختم شو بغیر د یو د حسین رضي الله عنه د بچي نه ورونو دا د مسلمان دپاره او خصوصا د نبي علیه السلام د امت دپاره یو لوی د عبرت واقعه ده او دا د افسوس چې موږ مسلمان ته عبرت وانه وشته دا د عبرت یو لویه واقعه ده چې تاسو په دې نظر وکړئ چې دا دومره لوی شهادت او دا دومره عظیم قیامت په دې خاندان نبوت باندې ولې راغی صرف او صرف د باطل د مقابلې په صورت کې او د یو تاسو ته چې یو معمولي شی ښکاري هغه معمولي څه دی یو جابر باطل له د بیعت لاس یې ورنه کړ یو جابر باطل له خپل اوټ ورنه کړ او په هغې کې هغوی ته شهادتونه نصیب شو نن موږ به خپل حال ته وګورو یا د نبي علیه السلام او د هغه د بچو په نقش قدم څومره پورې موږ مزل کړی دی څومره پورې پې کوو څومره پې نه کوو ورونو د یهودو دا سازش و د مسلمانانو جنګول او اهل بیت بربادول دا د یهودو سازش و نن هم خفه کېږئ ما صفا خبره درته کوم نه له چانه یره کوم نه له چانه ترخه کوم صافه خبره درته کوم چې نن هم زموږ په پاکستان کې کوم پروګرام شروع دی او موجوده چې کوم زموږ حکومت شروع دی دی کې هم د یهودو سازشونه مکمل روان دي کلک د یهودو سازش دا روان دی ځکه چې څومره تاسو ته پته ده چې څومره وزیران په موجوده حکومت کې اخیستلي شوي دي اکثر د NGO سره متعلق دي بعضې وزیران دي هغه د یو تنظیم سره تعلق لري بعضې وزیران د بل تنظیم سره تعلق لري او تاسو که اخبار پرون کتلي پرونی اخبار که تاسو کتلي پاکستان تاسو وګورئ چې د پاکستان وزیر خارجه په لندن کې د BBC له کوم انټرویو ورکړې ده نو ډېر افسوس دی افسوسناک خو افسوس دا دی علما راپاسي چغې ووایي منډې ووایي هغه بل بدبخته نواز شریف نو خدای پاک د طالبانو ازار وو نو دغه د جیل کوټې ته خدای پاک وردن نه کړ نور اسم نو خو د علماو د طالبانو ازار هغه به وایي په مدرسو کې دهشتګردي کېږي مدرسو کې بمونه دي او هغې کې ټریننګونه ورکېږي نو خدای پاک وله عقل طالبانو سزا ورکړله او نن د جیل په کوټه کې پروت دی یا وزیر اعظم او مینډیټ ورته حاصل دی او صاحب زه د پاکستان هغه یو امیر المؤمنین ځان یو شاهي سلطنت او سټیټ جوړول غوښتل لیکن هغه طالبانو ازار وو د دیني مدرسو ازار وو نو کم طرف ته لاړ د جیل په کوټه کې بند دی لیکن علما راپاتېدل د هغه کلکه مقابله وکړه او تاسو ولیدل چې د امریکې سره سر وجنګاو خدای پاک کوي څه بس د پاکستان په قسمت کې به اسلامي نظام نه لیکلی شوی جرنیل کاکا پې خدای راوسته د جرنیل کاکا د خولې نه د اسلام نوم نه خېږي تاسو به چې د خبرونو کې ټکي د اسلام د خولې نه نه اورېدلې او دویمه خبره ورونو درته ووایم هغه دا ده چې دلته جرنیل کاکا یو څه وایي وزیر خارجه بل څه وایي جرنیل صاحب وایي د هغه کولاو اعلان دی چې یاره په دیني مدرسو کې دهشتګردي نه کېږي تاسو به اورېدلي او دا اعلان کوي چې د جهاد او دهشتګردۍ کې فرق دی جهاد جدا شي او دهشتګردي جدا شي او وزیر خارجه چې په بل BBC له کوم انټرویو ورکړی دا اخبار وګورئ هغه څه وایي هغه یاره دیني مدرسو کې چې کوم دهشتګردي کېږي وایي چې موږ لاړ شو دا به فوراً بندوو زه چې لاړ شم دې لپاره به فوراً پروګرام کوم او د اسامه لپاره به هم زه د افغانستان سره خبره کوم کوشش به کوم چې دا موږ امریکې ته حواله کړو مې ستا پلار به راشي او د اسامه په حق کې به خبره وکړو دته قرآن نږدې شه او دیني مدرسو باندې ولې الزام لګې د خدای خاطر وکړې د پیغمبر د حدیثو او د خدای د کتاب ځمکې پورې خندا مه کوئ ظالمانو ګوره تباه بچئ دیني مدرسو کې څه کېږي خو د نبي اسلام حدیث بیانېږي د خدای قرآن پکې بیانېږي دا چیلنج دی د دنیا کافرو ته او د دنیا مسلمان ته چې یو دیني مدرسه دی په پاکستان کې داسې وښیي چې هغې کې ټریننګ ورکېږي د دهشتګردۍ نو بنده دي کړي که نه راشئ تاسو دا مدرسې وګورئ تاسو په علاقه کې پېښور کې جرله کې ځای په ځای شته که نه کومه یو مدرسه کې ټریننګ ورکولی کېږي کومه مدرسه کې دهشتګردي ښوولې کېږي راشئ که نه هغې خو څه څوکیداران نشته چې تاسو ورتللی نه شئ خو چې چاپه پې ووهئ وګورئ کومه مدرسه ته تاسو ته ښکاري نو بند یې کړئ که نه د دهشتګردۍ څوک دغه کوي حمایت کوي هر یو سړی د هغې مخالفت کوي او موږ به درته وښایو چې ستاسو په یونیورسټو په کالجونو کې دهشتګردي کېږي موږ درته ښوولي شو هغه عسکرې درته موږ ښوولي شو چې کومو کې کلاشینکوفونه او کم
کې د دنیا ګندا لکان د تعلیم په نوم باندې دی او په هغې کې ناست دي او تخریب کاری کوي. خو ستاسو په کالجونو یونیورسټو کې کېږي، دیني مدرسو کې نه کېږي. نو ما له په دې ډېر لوی افسوس راشي او ډېر خفګان راشي چې ظالمان ګوره دیني مدرسه کې خو دا زمونږ د دین او زمونږ د عقیدې تحفظ کېږي، دین ښودلی کېږي، د پیغمبر علیه السلام سنت ښودلی کېږي، د نبي اسلام حدیث ښودلی کېږي، قرآن ښودلی کېږي. او تا هلته کې د امریکې د خوشحالول هغه امریکا چې پرون درله راغی د په خوله کې متیازې وکړې کلنټن درسره څه وکړله راغې په خوله کې درته متیازې وکړه درنه لاړ ته د هغه د خوشحالو دپاره لاړې لندن ته د هغه د خوشحالو دپاره وې دیني مدرسې به بندې کړو، دهشتګردۍ به بندې کړو، دا به وکړو، اسامه به تا ته حواله کړو، دا چغې مې نواز شریف هم والې دې دې رانږدې شي دیني مدرسې ته دې د اسامه ته یو فوټې قدم ورنږدې کړي چې پته ورته ولګي. اساسانې خبرې خو نه دي. مسلمان د خدای پاک کرم دی او د خدای رحم دی، دا مونږ ازمایوړي دي چې د هرې پارټۍ سره تعلق لري، که د پیپل سره تعلق لري، که د نیشنل سره تعلق لري، که د جماعت اسلامي سره تعلق لري، که د بلې پارټۍ سره تعلق لري، خو چې د عقیدې او د دین مسله ورته ورمخکې شي نو د خدای کرم دی دا مونږ ته معلومه شوه چې دا ټول بیا د مولا شاته ولاړي. دا موږ معلومه کړه. د امریکې په مقابله کې دا خلک موږ وکتل، د کشمیر د جهاد په سلسله کې دا قوم بیا موږ کتلی دی. د عقیدې په بنیاد کې شکر د پاکستان په خلکو کې بیا د اسلامي اخوت او ورولۍ رشته بیا شته، دا څیز شته، نورو ملکونو کې نشته، د پاکستان مسلمان کې دا شته. نو بهر صورت ورونو دا خبره ده. او یو بله ناره دوی لګوي، هغه دا لګوي وایي یاره وایي په اسلام کې انساني حقوق، وایي مسلمانان انساني حقوقو ته نقصان رسوي، د انساني حقوقو ته نقصان رسوي. زم د انسان څه شی دی؟ دوی انسان چاته وایي؟ دا په چیچنیا کې چې کوم مسلمان تباه شو او د چیچنیا په مسلمانانو چې کوم اور بلیږي د انسانان نه دي، د دې د حق تا سره غم نشته. دا چې کوم په عراق کې تا د مسلمانانو بیخ وویسته د انسانان نه دي، کشمیر کې چې کوم انسانان مسلمانان مري د انسانان نه دي، فلسطین کې او په دې نورو ملکونو کې چې کوم انسانان مري نو د انسانان نه دي، د هغې غم درسره نشته. افغانستان کې چې ښځو ته طالبانو پړوني په سر کړل نو یاره د انساني حقوقو ته نقصان دی. ولې ښځو ته یې پرده ورکړه؟ موږ وایو دا خو زموږ اسلامي نظام دی، زموږ د اسلام غیرت هم دا دی چې ښځه به په کور کې په پرده کې ناست دی. نو زما د اسلام غیرت چې زه په خپل غیرت باندې غیرت کوم او په خپل دین غیرت کوم او ښځې ته پړوني په سر وم نو ته دا انسان د حقوق نقصان دی. حقوق دې ته ویل کېږي لکه تا چې دا لوی اسمه دنیا کې بهر صورتونو د دې متعلق زموږ علما کرام حضراتو دا ستاسو لپاره فخر هم دی. ځای په بیا جلسې مقرر کړي لکه څنګه چې مخکې د امریکې په مقابله کې مولیان صاحبان راووتل او جلسې مقرر کړې، تاسو ټول ورسره حمایت وکړو او خدای پاک د امریکې نه د کابل نوم هېر کړه. ګورئ د اسامه باندې یا په کابل حمله وه یا د هغه نوم بلکل هېر شو ځکه د مسلمان قوت او روب یې ولید. دغه رنګې اوس د امریکې د دې موجوده سکیم متعلق بیا زموږ علما کرام میدان ته راوتي دي او دی په دې جلسې مقرروي. نو د چارسدې په مدرسه کې راتلونکي د ګل په ورځ باندې 2 بجې د ماسپښین د مانځه نه پس همدغه زموږ د مولیانو علماو صاحبانو جلسه ده او تاسو د هرې پارټۍ سره چې تعلق لرئ نو په دې جلسه کې خامخا شرکت کوئ. کوم ځای کې چې جلسه وي ولې چې امریکې ته او کافرو ته او د هغې چې په دې ملک کې کوم دغه دي دا څه پیټوګان دي چې هغوی ته دا پته ولګي چې یاره که موږ د اسلام خلاف څه کار کول غواړو نو مسلمانان په موږ باندې پوه دي او هغوی ویښ دي بیدار دي. مسلمان د کافر مقابلې ته هر وخت تیار ناست دی چې دا هغوی ته دا خبره معلومه شي نو انشاءالله چې دا به زموږ استاسو دپاره یو جهادي عمل وي. انشاءالله راتلونکي 18 تاریخ د ګل په ورځ ماسپښین مانځه نه پس د چارسدې چې کومه دننه مقبره کې اسلامي مدرسه ده هغې کې دغه پروګرام دی. دا چا یو څو سوالونه کړي دي چې د جمعې په ورځ باندې د خطبې په دوران کې مقتدیانو له څرنګې ناسته پکار ده. نو ناسته خو په هره طریقه کې ناستې دي شي لیکن د اتحیاتو په شکل کې ناسته د خطبې په وخت کې سنت ده او خطبه چې دا کوم وخت کې بانګ وویل شي دا اوس چې کوم بانګ ویل کېږي دې نه پس خطبه شروع کېږي تر د مانځه پورې. نو دې دوران کې د اتحیاتو په شکل کې ناسته سنت ده او که په هغه شکل سړی کېني دي اسم کېني نو خیر دی خو خبرې کول پکې ښه نه دي بلکل، بلکې دې کې تسبیح اړول هم ښه نه دي، بلکې دې وخت کې نفل کول هم ښه نه دي. او چې دا کوم بانګ ویل کېږي د خطبې د دې بانګ جواب هم نشته. بعضې خلک دې بانګ سره الله اکبر الله اکبر جواب کوي دې جواب په پړه کې یو سړی کوي کولی شي په خولې د دې جواب هم نشته. او دا دې کې دا چې د خطبې د اذان جواب صحیح دي که نه دي مقتدیانو له نه د خطبې د بانګ اذان دغه جواب چې دی په ژبه کول نه دي پکار، لکې کول پکار دي. دا خطبه د 2 رکعاتو په ځای ولاړه ده، د ماسپښین 4 رکعات دي، 2 رکعاته د جمعې شو د 2 رکعاتو په ځای باندې خطبه ولاړه ده. نو لکه څرنګه چې په مانځه کې کوم عمل منع دی او په مونځ فاسدېږي نو په خطبه کې هم هغه عمل مکروه دی، د هغه نه ځان ساتل پکار دي. نو دا یو ملګري دعا غواړي چې زه مریضه مې یم قرضدار مې یم لږه ځمکه مې شته لیکن هغه چا سره بنده ده دعا غواړي. نو خدای پاک دې ورته د دې چې څه حاجتونه وي الله دې ورته پوره کړي او دې بیماریانو دې ورله خدای پاک شفا ورکړي. بعضې خلک د سهار د مانځه په وخت کې سنت کوي، دا سنت کول یې درست دي او که نه دي. دا مسله تاسو یاده وساتئ چې د سهار جمع ولاړئ او یو سړی راشي هغه سنت نه کړي نو سنت کولی شي خو داسې ځای کې به سنت کوي چې د امام قرات نه وري. دلته به جمع ولاړي هلته به دې سنت کوي، دا ښه خبره نه ده. جمع چې کوټه کې ولاړي نو ته بار سنت وکړه او که جمع بار ولاړي یو ګوټ ته راننوځه ته په کوټه کې خپل سنت وکړه. نو سنت داسې ځای کې کول پکار دي او تر څو چې د یقین چې د 2 رکعات موندې شم او 2 رکعات ته رسېدی شم نو تر هغې پورې دې خپل سنت کولی شي او چې د پوره یقین راشي چې یاره زه خو 2 رکعات نشم را لاندې کولی نو بیا دې سنت پرېږدي او امام صاحب په جمع کې شریک شي او چې دا سنت پاتې شي د هغې څه حکم دی نو که دا سنت د سهار د یو سړي نه پاتې شو نو بیا د سهار مانځه پسې فورا به سنت نه کوي. ځکه امام محمد رحمت الله علیه مذهب دی او هغه ښه دی چې کله د سهار د نور راوخېږي د نور ختو نه پس دې د هغه 2 رکعاتو سنت قضا وکړي. د سهار د مانځه نه پس تر نور ختو پورې هېڅ قسمه سنت او نفل نشته، قضا مونځ کېږي سنت نفل نشي کولی او د نور د ختو نه پس بیا یو سړی هغه که هغه سنت قضا کوي نو بهتره ده. دعا وکړئ ورونو چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي او اله العالمین موږ له د دنیا او د آخر د نبي علیه السلام د اتباع د زندګۍ توفیق راکړي. یو زنانه ده هغې څه دعا غوښتلې ده او څه مشکلات دي ورته دعا ورته وکړئ چې الله تعالی د هغې مشکلات په خیر باندې بدل کړي او چې څه حاجتونه دي الله تعالی ورته هغه حاجتونه پوره کړي. بعضې نورو ملګرو دعاګانې غوښتي چې دعاګانې غوښتي دي الله تعالی دې دعاګانې قبول کړي. دا دعاګانې وکړئ چې زموږ په دې ځمکه خدای پاک د قرآن او د سنت نظام راوستلی کړي او د مسلمانانو منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي. څومره د کفر دنیا چې ده ټولو نه مخکې خو موږ دا دعا کړو چې الله تعالی ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت یې په قسمت کې نه نو خدای پاک یې په خپل قهر تباه برباد کړي. که په کورونو کې الله زموږ مریضان دي په هسپتالونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي. څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي، څو قرضداران دي خدای دې قرضونه خلاص کړي.